صراط مستقیم څه ته ویل شي؟ صراط مستقیم څه ته ویل شي؟ نو په دې کې الطريق الواضح لا اعوجاج فيه، دا هغه واضحه لاره ده چې په دې کې چې کوم دی کوږوالی نشته. هغه لاره چې په دې کې کوږوالی نه، دغه لاره ته صراط مستقیم ویل شي. او حضرت علی رضی الله عنه قول تفسیر ابن کثیر کې را نقل کړی دی چې هغه فرمایي چې هو حبل الله المتین وهو ذکر الحکیم وهو صراط المستقیم، چې دا صراط مستقیم چې کوم ده کنه دا نیغه لارو، دا د الله غ مضبوطه رسۍ ده او دا د الله غ محکم ذکر دی او دغه چې کوم دی صراط مستقیم. او بعضو تفسیر کړی دی چې دا صراط مستقیم نه دین اسلام مراد دی، صراط مستقیم نه دین اسلام مراد دی. او مجاهد رحمت الله علیه فرمایي چې د دین حق مراد دی. او بعضی وی چې د دین د نبی علیه السلام اتباع او د ابوبکر او د عمر رضی الله عنهما اتباع مراد. خو دا ټول اقوال چې کوم دی یو دي، په دې کې څه مخالفت نشته دی. تفسیر ابن کثیر وی چا چې د ابوبکر صدیق او د عمر اتباع او د نبی علیه السلام اتباع وکړه، چا چې د نبی علیه السلام اتباع وکړه او د حضرت عمر او د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه د دې اتباع وکړه، د دې په لار باندې لاړو. وی په حقیقت کې دا کس کوم دی نو د په حق باندې لاړ، چا چې د نبی علیه السلام او د ابوبکر او د عمر اتباع وکړه هغې پسې لاړو، په حقیقت کې دغه حق دی، د حق اتباع وکړه. او چا چې د حق اتباع وکړه دا حق چې کوم دی د دین اسلام دی. او دین اسلام څه شی دی؟ دا قرآن دی. او قرآن دا د الله غ مضبوطه رسۍ ده او د الله محکم ذکر دی، همدغه صراط مستقیم. صراط مستقیم معنی وپېژندله؟ صراط مستقیم معنی حق ته کو چې حق وکړه اوم ټیک ته. تا نه څوک تپوس کړي صراط مستقیم څه ته ویلی شي؟ نو موږ ورته چې حق لارې ته صراط مستقیم ویلی شي، دا معنی هم ټیک ته. کو چې وایي چې قرآن مجید ته صراط مستقیم ویلی شي، دا معنی هم ټیک ته. اکو چا وایي چې دا د الله مضبوطه رسۍ ده او محکم ذکر دی، دا معنی چې کوم دی هم ټیک ته. اکو چا وایي چې صراط مستقیم موږ نه څوک تپوس کړي څه ته ویلی شي، موږ ورته وایو چې د نبی علیه السلام او د ابوبکر او د عمر اتباع ته چې کوم دی صراط مستقیم ویلی شي. دا ټولې معنی چې کوم دی ټیک دي، دا ټولې معنی د یو بل مؤید دي، د یو بل تایید کوي. نو صراط مستقیم. بیا ورپسې حافظ ابن قیم وی چې صراط مستقیم کومه لاره ده؟ هغه وی چې صراط مستقیم هغې لارې ته ویلی شي چې په هغې کې 5 صفتونه وي. لومبني صفت دا دی چې دا لاره نیغه وي، بلکل سیده وي. دویم صفت دا دی چې دا لار مقصد ته رسیدونکي وي. او دریم صفت دې لارې دا دی چې دا لاره نږدې وي. او څلورمه صفت دا دی چې دا لاره چې کوم دی فراخه وي. او پنځم صفت دا دی چې دا لاره منزل مقصود ته رسیدلو کې صرف دکه یوه لاره وي، د دې نه علاوه بله لاره نه وي. دا 5 صفتونه چې په کومه لاره کې وي دکه لاره ته کوم دی صراط مستقیم وي. او دا 5 صفتونه په اسلام کې دي، دا 5 واړه صفتونه دا چې کوم دی په قرآن کې دي، دا 5 واړه صفتونه دا د نبی علیه السلام او د ابوبکر او د عمر په اتباع کې. کلا ولار ده چې څوک راځي موږ ورته وي راځه، موږ ورته چې کوم دی مرحبا وایو. اسانه لار ده، لنډه لار ده. ګوره یو سړی د شپې راوځي غلا له ځي، نو څومره په مشکله باندې ځي، د ده جان پکې خطره ده، د ده مرګ چې کوم دی پکې خطره ده، د ده عزت پکې خطره ده. او دې په زړه کې هم چې کوم دی خفه دی چې زه ولې دا کار کوم، ډېر په مشکله سره کار کوي. او که یو کس چې کوم دی د شپې په 2 بجې باندې تهجد دپاره جومات ته را روان دي، هېڅ خطره ورسره نشته، ښه په اسانه باندې راشي تهجد وکړي، نو دا اسانه لار. نو حافظ ابن قیم وایي چې دا 5 واړه صفتونه یې پکې. بیا ورپسې دا لار چې کوم دی صراط مستقیم دا د یهودیانو په شانتې هم نه ده او د عیسایانو په شانتې هم نه ده، بلکې درمیانه لاره ده. یهودیانو هغې چې کوم دی عیسی علیه السلام د سپک نسبتونه کړي، یهودیانو عیسی علیه السلام د سپک نسبتونه کړي، هغې کمې کړی او عیسایانو زیاتې کړی. عیسی علیه السلام د الله مرتبې ته رسولی. زمونږ دا لاره میانه روي والا لار ده، درمیانه لاره ده. موږ د پیغمبر نه العیاذ بالله ګستاخي کو، سپکاوي کو، او نه پیغمبر چې کوم دی د الله درجې ته رسو. د پیغمبر خپل اوچت مقام دی، الله ولې ډېر لوی مقام ورکړلی.
خو د الله درجه ته موږ نه رسو.